چې حضرت عمر فاروق یو ځل حج ته تللی نو چې واپس راته او مدینې ته رانږدې شو شپه وه شپه د شپې د څوارلسمې سپومې وه هغه سپومې ته چې دې باره ووت داسې عجیبه انوار نازلېدل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی الله وی دا سپومې دلته مرانا کړي دا به په مدینه شریفه کې مرانا کړي وی د دې د انوار دلته م راکوزېږي دا به په مدینه شریفه کې م راکوزېږي وی خدایه د پیغمبر دې کلي مدینې ته به کله رسم دونه مینه پیدا شو او د الله نه یو سوال وکړو وی خدای یو سوال دله کوم اللهم ارزقني شهادة في سبيلك خدایا مالا ستا په لار کې شهادت راکړه د شهادت سوال وکړو اللهم ارزقني شهادة في سبيلك خدایا وی ستا په لار کې ما شهید کا واجعل قبري في بلد رسولك او خدای زما قبر ستا د پیغمبر په کلي کې په ښار کې وګرځوه دا سوال یې یې مکې پسې ارمانونه کول او یې بیا تا غوښتل چې زما مرګ په مدینه کې راشي او زما قبر د پیغمبر علیه السلام په کلي کې شي هغه تمنا ورته الله پوره کړي کله چې د خلافت اخیري کالو نو بازار کې روانو بازار کې یو غلامو ابو لؤلؤ مجوسي غلامو د حضرت مغیره بن شعبه رضی الله عنه غلامو مجوسي و آتش پرست هغه لګیا دی دا دغه جوړی میچن جوړی میچنې جوړولې لورو حضرت عمر رضی الله عنه چې په لاره روان دی دا غلام ولا ابو لؤلؤ راپاڅېد وی امیر المؤمنین زما یو خبره وه وی زما دی غلام ته ووایه دا دی مولا ته ووایه مغیره ابن شعبه ته چې زما نه دا مزدوري په ما کمه کي دا غلامان به خلکو واغېشتل نو بیا به په کار روزګار کو او ورسره به یې تړه کړې وه چې د ورځې به دومره پیسې پیدا کړي یا د میاشتې به دومره پیسې پیدا کړي وی زما دی مولا ته ووایه چې دا مزدوري را باندې کمه کي وی څومره درنه اخلي وی دومره رانه اخلي وی دا خو لږه ده ډېره نه ده نوری در باندې څومره کمه کړي دا غلام غصه شو هلکې یو خبره وکړه وی ښه د تاله به م یو جرنده جوړه کړم نور غږ یې ونه کړ نو یو چاړې جوړه کړه دوه مخیزې او څلوېښت ورځې به یې ګرموله او د زهرو په اوبو باندې به یې اوبه کوله دا لور چې چاکو یا چاړه کله ګرم دغه کوي اوبه کوي دا ګرمه کي نو بیا وله اوبه ورکړي هغې سره دا چاړه لږه مضبوطه شي یا دا چاکو نو هغه دوه مخیزې چاړه به یې روزانه ګرموله سره به یې کړه او د زهر اوبې ځان ته یې ښودې وې هغې کې به یې غوپه کوله څلوېښت ورځې یې وله د زهر اوبه ورکړې دا د چا دپاره د حضرت عمر دپاره چې که چېرته د زخم نه مړ نه شي نو چې د دې زهرو د اثر نه خو مړ شي که چاړې تیاره کړه او ځان سره یې پټه راوړه جومات ته راغی د سار لمونځ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سار په مازه ولاړ او تلاوت یې کو په لومبي رکات او دې شاته ولاړ د چاته څه پته لګي ناګانه چاړې راوویسته او په حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو څو سخت سخت ګزارونه وکړل په هغه دوه مخې د چاړې ووه سخت گزار داسې په چاړو و چې چاړې ته خېټې ته پورې را پورې وسته د وینو شور پور شو غریب پرېوت لیکن رو په هغه وخت کې نه چغه وواله او نه یې وازونه وکړل فورا یو بل صحابي شاته د مټې ونیوه او هغه یې ځان په ځای ودرو هله وایي دا مونځ پوره کړه د چاړې څومره سخت درد دی او د زخمونو څومره درد او وینه ترې بیږي لیکن درو د مونځ یې ګورئ هغه وخت هم خیال وسات مونځ ډېره هم شي د ځان په ځای ودره اوس هم چې امام ته څه مسله پېښه شي نو دی فورا ورپسې چې کوم مقتدي ولاړي شاته او د مونځ په امامت یې پوهېږي هغه د مټه ونیسي د ځان په ځای دی ودرئ
باقی چې کوم مونځ دی هغه به هغه دویم امام پوره کړي. نو زر هغه صحابي یې د مټه ونیو او د ځان په ځای باندې ودرو، وی شا به دا باقي مونځ پوره کړه. او دغې سړي چې حضرت عمر رضی الله عنه دې تښتېده او صحابه ورانیوه، نو 14 صحابه نور هم ووال، 14 کسه نور هم غریبانان شهیدان، ځکه دوه مخي د چاړه ده وسل. اخیره کې یو صحابي یو هوښیارتوب وکړه، هغه سره یو کوټ و، کوټ یې راواغېسته او په ده د پاسه یې ور واچه چې په بله طریقه خو دی نه ګیري، په دې کوټ کې به یې دننه ګیر کړو نو دی به ګیر شي، او چې کوټ یې پرې ور واچو نو د چاڼه راواغېست ځان یې پرې اعلانو چې ما سره بود دوی څه کوي، بلا خلک مې مړه کړل او امیرالمؤمنین مې ووالل. خو خیر صحابه کلک ونیو، نو یې ته جیل کې یې واچو. وروستو صفونه و تیاره وه، د سهار مونځ و بجلی خوې نه. وروستو خلک پوه نه شو، وروستو چې صفونو کې کوم خلک ولاړو هغوی وی چې مونږ دومره پوه شو چې د عمر اواز بند شو، د بل صحابي اواز شروع شو، او وی لږ په غرب بر پی شو چې یاره مخکې صفونو کې څه شور او شرابه او څه منډې تړلې. خیر مونځ مکمل شو، چې مونځ مکمل شو دنه وینې بیږي، او په کم ځای کې ولاړ دی؟ د حضور پاک په محراب کې ولاړ. عجیبه خبره ده. د الله نه سوال کړی چې اللهم ارزقني شهادة فی سبیلک، خدای ستا په لار کې شهادت راکې. نو شهادت ولا خدای د پیغمبر علیه السلام په محراب کې ورکړ. هغه ځای کې وینې توی شوې چې کوم ځای به حضور پاک امامتی کې مونځ کو. ورونو چې خدای ته د کومه تمنا وکړو سوال دی د اخلاص نه وکړه، خدای پاک یې ګورې قبلوي. مونږ خدای پرېښی دی او دنیا ته م رجوع کړی. کله چې ضرورت راشي نو الله ته چغه ووو، او چې ضرورت هم نه نو خدای م هېر کړی دی، خدای مه هېروئ. که تاسو خدای الله وایي فاذکروني اذکرکم، ما یاد کې زه به تاسو یاد ساتم. یو کافر بخپل بت ته لګیا و عبادت پې کو، د هغه بت نوم یې لات و لات. قرآن شریف کې م راځي لات و منات و عزا. نو لات د هغه بت نو دی لګیا دی هغه خپل بت ته عبادت کوي، یا لاتو یا اللاتو یا اللاتو، هغه بت یادوي ای زما لاته خدایه. سترګې یې ورلې، چې سترګې یې ورلې نو خولې خطا شوه، د یا اللاتو په ځای یا الله ووایي. انسان د خوله خطا کېږي، یا اللاتو، او چې سترګې یې ورلې یا الله، نو فوراً الله آواز ورکوي لبیک یا عبدی، ای بنده حاضر یم سوی. فرشتے اللہ ته وایي وی خدای دا خو تا ته آواز نه کوي، خولې خطا شوه، سترګې پټې شوې، دی خو دې بت ته چغه وایي خولې خطا شوې، لات په ځای ستا نوم واغېست. الله څه وایي؟ وی بېشکه ما ته پته ده چې دی وده شو، خولې خطا شوه او په غلطۍ زما نوم د خولې نه وخت، لیکن دی هغه خپل خدای ته لګیا دی چغې وایي، هغه آواز نه ورکوي. نو چې ما ته چغه وویله او زه م آواز ورنه کړم نو په ما او د ده په دې خدای کې څه فرق شو؟ د ده په خدای او په ما کې فرق دا دی چې دی به د خپل خدای ته چغه وایي ابه جواب نه ورکوي، او ما کې فرق دا چې ما ته چغه وایي زه به جواب ورکوم. دغې خپل خدای ته که دی چغه وایي فایده نشي ورکولی، د ضرر نه یې نشي بچ کولی، او چې ما ته چغه وایي فرق دا دی چې د فایده م ورکولی شم، د ضرر نه یم بچ کولی شم. لبیک یا عبدی، ای بنده حاضر یم وایه سوی. قدرت الهی ته ګوره، دقې وخت کې د الله نه اواز د دې سړي دې غوږ ته راورسېد، چې غوږ ته راورسېد راویښ شو، خوب نه ووت، په سوچ کې پرېوت، الله زه د چا عبادت کوم، دا خو په غلطۍ ستا نوم زما د خولې نه ووت، ما خو لات یادو، دا خپل خدای مې یادو، او په غلطۍ ستا نوم د خولې نه واورېد. نو خدایه ته په غلطۍ دومره ما ته بیدار چې فوراً ما ته ویل لبیک حاضر یم، په غلطۍ مې نوم ستا د خولې نه ووت، او خدایه بیا هم ته ما ته متوجه او زما آواز اورې. هغه بوټي اوچت که او ځمکې له یې راوبراو،
شپېته او یا کاله مې درته چغې ووهلې په ویښه ویښه تا غواړو جواب رانه کړ. شپېته او یا کاله مې دله غوښتنه وکړه هېڅ پخه رانلې او نن په غلطۍ کې د خپل رب نوم زما د خولې نه ووت. د عرش نه اواز راکوي یو ځای اورم پته ولګېده چې لوی خدای شته او هغه یو دی او د خیر او د شر مالک دی. خیر ورکولی شي شر دفع کولی شي. خدای پاک مسلمان. نو د انسان آرزو او تمنا چې کله انسان الله ته آواز کوي نو خدای هر ځای موجود دی. خدای پاک ستا آواز اوري. خدای ستا تمنا پوره کولی شي او الله وایي فذکروني ما یاد کې اذکرکم زه به تاسو یاد کړم. نو مسلمان له پکار دی چې په یو یو ګړی الله یاد کړي او خدای پاک د چا د عبادت ناشکري نه کوي. د الله په نومونو کې یو نوم دی شکور ورته وایي شکور یا شاکر هم راغلی دی او شکور هم راغلی دی. دا طالبان په موږ سوال کوي چې د دې معنا خو د شکریې نه ده. شاکر او شکور خو دا معنا چې خدای پاک شکریه ادا کوي. نو شکریه خو هغه څوک ادا کوي چا سره چې ښېګړه وکړي. نو خدای سره خو نه څوک ښېګړه کولی چې نه خدای د چا ښېګړې ته محتاج. مونږ وایو نه د شکور او د شاکر معنا قدردان دی. څوک چې د چا د نعمت قدر وکړي هغه ته قدردان وي. لکه وي دا قدردان دی ښه زما د دې نعمت احسان فراموش نه دی. نو خدای پاک چې ته عبادت کې د عبادت فایده تا ته د الله ته نه ده خو بیا هم خدای سره ستا د عبادت قدر شته. نو چې خدای سره ستا د عبادت او ستا د جړا قدر شته نو دغې قدر والا قدردان ته شکور او شاکر وایي. وایي د مارونو هغه سوال کړی خدای شهادت راله راکه. الله ولا هغه سوال داسې قبول کړه چې د حضور پاک په محراب کې ولا شهادت ورکړه. دې غریب بېهوشه شو. صحابه اوچت کور ته یې یوړ چې یو هغه بېهوشه پروت دی. رالل د هغه زمانې حکیمان او طبیبان علاج ولا کوي. پیچې ولا په خوله کې اړوي هغه ته په دې خېټه راوځي. لکه خېټه یې سوری ده معده سوری ده بیل خېټې ته دننه نه ځي. سترګې یې وغاړولې. چې کله یې سترګې وغاړولې نو لومبې تپوس ته څه کوي. وره چې خلک سترګې وغاړي لومبې ویله شابې ډاکټر راولې طبیب راولې مړ شوم هله شابې زخم راله وګنډی. نو چې لومبې سترګې وغاړولې تپوس کوي وایي مونځ پوره شو که نه. الله اکبر. صحابه ورته وي زامن ورته ناست وي صحابه ورته ناست وي او وی چا سر ته ورسوي فلان کې صحابي اخره پورې سر ته بلکل اخره پورې سر ته ورسو. وی ښه اوس ماله اوبه راوړئ. صحابو دا خیال و چې ګنې دی تږی دی ځکه دا خو د ځنکدن وخت دی او دغه وخت کې انسان ته تږه تنده لګي. وی شابې اوبه راوړئ. هغې وله اوبه په لوټګۍ کې وي نه غټه لوټه کې راوړئ کوزه کې اوبه راوړئ. په منډه لاړل او اوبې وله راوړئ او په دې تمه دي چې دی تږی دی او دی به د اوبه څکي. چې کله اوبه له راوړئ وی ماله لږه تکیه راکړې. هغې وله تکیه ورکړه رانیغې کړه. اوبې په کاسه کې وړې نه کاسه کې ماړه وې. وی صیب څه کې بس کې وي اودس کو اودس اوبه راته واچوې. هله شابې نور خو نه دی ختلی. وی نه صیب لا نه دی ختلی. وی شابې نور راونه خیږي چې اودس وکړ. وی ورته وی عبدالله ابن عمر وی بابا تیمم باندې وکړه که نه تا له خو دې وخت کې تیمم جایز دی. وی بچي دین ما ته مخایه ستا نه زما د حضور پاک سره صحبت زیات پاتې شوی دی او ستا په نسبت ما د حضور پاک نه د دین مسلې زیاتې اورېدلې دي. شابې اوبه راته واچوې چې اودس وکړم. په هغه حال کې اوبه ورته واچولې اودس یې وکړو. چې بیا کله اودس وکړو وی تکیه راکړې رانیغ مې کې او مخ راله قبلې ته مخامخ کې چې مونځ وکړو. وی ورته بیا وی بابا په اشاره وکړه. دې وخت کې خو تاله په اشاره مونځ جایز دی. وی ما ته دین مخایه بچې ما د حضور پاک سره دې روزې مبارک صاحب سره ډېر وخت تېر کړی دی.
د دین مسلې او د مونځ چل مې ته زده کړی دی مونځ یې وکړه لمانځه نه چې کله فارغ شو نو بیا یې تپوس وکړو دا چووالم ور نورې خبرې وروسته دي دا په چاړه چووالم وی دا ابو لؤلؤ هغه مجوسي غلام د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه غلام هغه ووالی هغه مجوسي کافر و او دې څه وایي وی الحمدلله خدای له ثنا ده چې زما مرګ یې د هغه سړي د لاس نه ونه کړه چې هغه قبلې ته مونځ کوي چې د کافر د لاسه مړ ځکه هغه سړی مجوسي چې د مونځ ګزار د لاس نه زما مرګ مقرر نه شو او زما مرګ د مجوسي غلام د یو کافر د لاسه مقرر شو ګوره دې کې هم د مونځ اهمیت ته اشاره ده ولې چې یو مونځ ګزار سړی و او هغه والمې نا به بیا جهنم ته ته نو د هغه مونځ فایده به یې ختمه شوې وه خره چې د مسلمان مونځګزار د لاسه مړ نه شوم او د کافر د لاسه مړ شوم وی دې د خدای هلاک کړي ده خو ما ستغه خبره نه وکړې دته خو ما دومره و چې دا کم مزدوري درنه مولا اخلي دا خو لږ ډېر شی نه دی لږ شی دی بیا ورته صحابه راغلل وی صاحب سړی م نیولی دی مړی کړو حکم کوه چې مړی کړو وی ولې وجلی وی ته چې ووالې وی زه خو لا جم دیم وی په هغه به قصاص هله راځي چې زه مړ شم نو زه خو لا مړ نیم جم دیم نو تاسو څنګه قصاص کوئ او وی چې زه کله مړ شم بیا مې اختیار د وارثانو که بیا یې وجنې او که بیا مفتو کې به خلاف وکړي حضرت ابن عباس رضی الله عنه راغی د هغه پلار و حضرت عباس هغه به د غلامانو تجارت کو دا مریان به یې غشتل او پرتول بار نه به یې راوستل او په بار به یې خرڅول حضرت ابن عباس رضی الله عنه راغی ورته ودرېد ورته یې وی کاکاجي چا ووالې وی ستا پلار مړ کړم عباس یې ورته یادو رضی الله عنه غلی شو وی ځکه چې دا غلامان او دا مریان د دې تجارت ستا پلار کوي دا هغه د بار نه راوستی دي زما ورونو بیا اخیری وصیت سو وصیت یې دا روز بردان نه پس خلیفه ګوري په ځان یې فکر نشته نو شورا یې جوړه کړه د شپږو کسانو وی د شپږو کسانو شورا مې جوړه کړه دوی چې څه فیصله وکړه وه زما نه پس امیري او وی زما زوی عبدالله ابن عمر دی پکې ناست دي خو د هغه اوټ بني کله که د شپږو کسانو بیا اختلاف راغی زما د زوی رای به پکې نه ده پې صرف هسې مشوره کې شامل کړې د دې وپ بني که څلور یو خوا شو دوه بل خوا شو زما د زوی رای له به اعتبار نه بیا نو بل وصیت یې څوک وی بچې وی لاړ شئ او کار وکړه وی عایشې رضی الله تعالی عنها ته ووایه چې زما د زړه د ارمان دی چې د حضور پاک په ګاونډ کې دفن شم نو که چېرته ده که حضور پاک د عایشې بیبي په کوټه کې دفن او یو ورسره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم دفن نو که عایشې بیبي اجازت راکوم او که را نه کوم عبدالله ابن عمر لاړ زوی وی بیا عایشې رضی الله عنها ته د دروازه اوړه بوله څوک عبدالله ابن عمر بابا مې رالیږلې او هغه دا تمنا کوي سوال کوي که ته اجازت ورکې نو هغه وایي چې د حضور پاک په خوا کې دفن شم عایشه بیبي ورته څه وایي وایي دا ځای خو ما ځان له خوښ کړی وایي ما وی یو خوا به مې پلاري حضرت ابوبکر او بل خوا به مې خاوند دی نبي علیه السلام مبارک خو ده چې عمر غواړي نو ما په ځان ده له ترجیح ورکړه عمر دې پکې ښخ شي او زه به د نورو ملګرو بیبیانو سره د مدینې په مقبره کې دفن شم ده داسې نیغ نیغ دروازې ته کتل چې عبدالله ابن عمر راښکاره شو وی بچې څه خبر دې راوړه وی چې ستا څه خوښه وه هغه خبر مې دله راوړه هغې خو هغه ځای ځان له غوره کړی خو هغه وایي چې زه د په ځان عمر له ترجیح ورکوم او عمر دې په دې ځای کې دفن شي وی بچې د ایمان نه پس ګوره دې ټکي ته غوږ کښېږده وی د ایمان نه پس چې د ما د زړه کم لوی خواهش و هغه دغه چې د حضور پاک په ګاونډ کې دفن شم دا مې زړه تمنا وی هسې نه دې وخت کې لا زه امیر
چا ورته امیر المؤمنین وی ګورې دا امیر المؤمنین نه خو ظاهر کې بیا هم د مسلمانانو بادشاه ممکن نه د عایشې دغه نه دا دی ما ته دې خوښ کړی خو زما د حیا د وجې نه غږ نشي کولی نو چې کله رانه سوخیږي نو بیا تې دوباره تپوس وکړي کټ مې یو څه ورته وی چې عمر حاضر شوی دی نو که دوباره بیا تپوس هم تې وکړه زما د مرګ نه پس اجازه تې وکړه خو ډېره ښه ده که نې ما د مسلمانانو مقبرې ته یوسه چې ساعت یې وخته نو بیا یې وړو بیا د عایشې بیبي نه تپوس وکړه هغې وی بلکل زما له طرف نه ورته اجازت دی نو د حضور پاک مبارک د قبر سره د حضرت ابوبکر صدیق قبر دی په داسې شکل کې دی چې د حضرت ابوبکر سر د حضور پاک د اوږو سره برابر دی لږ ته ښکته دی او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه قبر د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه قبر سره دی داسې شکل چې د حضرت عمر سر د حضرت ابوبکر اوږو سره دی مخامخ وګوره سوال یې څه کړی سوال یې دا کړی و چې وجعل قبري فی بلد رسولک وی خدای زما قبر ستا د پیغمبر په ښار کې وګرځوه د دغه ځای سوال یې نو کړی د مدینې د ښار سوال یې کړی چې د مدینې په ښار کې زما قبر راشي نو الله ورڅونه احسان وکړ وی د مدینې ښار نه د حضور پاک کور او د حضور پاک کور هم نه د هغې کوټه او د هغې مبارکه کوټه نه د هغه ګوند در نصیب کو مدینې منورې سره چې څوک مینه ساتي او محبت ساتي دا د څه د وجې نه ساتي دا د حضور پاک د وجې نه چې دا د کلي خو ډېره شته په مدینه شریفه کې نه ابشارونه شته او نه پکې ځنګل شته مکه او مدینه دواړو کې داسې دي نه پکې ځنګل شته او نه پکې ابشارونه شته او نه پکې د سیر و تفریح څه شته سیر تفریح له خلک هغه ځایونو ته چې کوم ځای کې ځنګلې وي یخې هواګانې وي واورې وي پکې او یا پکې نهرونه وي او سیندونه وي پکې دا هېڅ نه په مکه کې شته او نه په مدینه کې شته دا پکې نشته او بیا هم خدای پاک د مسلمان د زړه مینه هغه ځایونو سره پیدا کړې ده دا د څه وجې نه دا د بیت الله د وجې نه او د حضور پاک مبارک د وجې